أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سورة الشورى مکی سورت تے نازل شد رستو د سورت الف لام میم سجدینا اغی 61 پا نزول کے ندا 62 تے مخی صورت کی د سلورو اعتراضونو جوابونو نو دلتا کی د دریو اعتراضونو جوابونه بکئی دارنگی مخی صورت کی چی کلا د اعتراضونو جوابونه وکړو نو دلتا کی با اغیلا زجر ورکئی دعوت صورت بئی توحید پا دلائل سرا او پا رد شبہات سلاسو سرا صورت کے مسئلہ توحید با ذکر کئی پاغی باندے عقلی دلائل با پیش کئی اتو دارنگی صورت کی رد بکئی د شبہات سلاسو خلق اعتراض کئی نو یو دلتا کی پدے درم آیات کی ذکر کئی بلبا لسم آیات کی ذکر کئی او بلبا بیارستو سوار لسم کی ذکر کئی دغه اعتراضونو جوابونه وکئی اولنا صداقت د قرآن کریم ذکر کئی بیا مسئلہ د توحید دا او بیا زجر دے دیلا ددی پا عقیدہ باندی ددی پا شرک باندی دی لزجر ورکی رٹن ورکی دارنگی تخویب ورکی دیلا دارنگی پا دی صورت کی ابتغی آیت کی د ملائکو عجز ہم ذکر کئی ملائک دا اللہ عاجز مخلوق دیں دا اللہ بندگی کئی دا اللہ تسبیح وی حمد وی استغفار وی دعا کئی دا خلق دا پارچ پزمکہ کی دی مومنان بیا با زجر ور کئی بیا با مسئلہ دا توحید بیا مسئلہ ذکر کئی دا قرآن کریم دا صداقت چاچی منل ناغیلا زیر بشارت بور کئی او بیا با دیخل کلا زجر ورکی پا شرک باندے حامیم عین سین قاف اگر حروف مقطعات تی بعضی وی دیکھی اشارہ دا حان اشارہ دا حلم دا اللہ تا میم کے اشارہ دا مجد و بزرگی دا اللہ تعالی تا عین کی اشارہ دا علم دا اللہ تعالی تا سین کے اشارہ دا
سلامتیا دا اللہ تعالیٰ تا. اللہ رب العزت سلامتیا ورکون کے دے. اللہ حلم والدے بردبار دے نو مجد بزرگی والدے نو علم والدے نو سلامتیا ورکون کے دے نو ورپسی قہارم دے. قاف نمراد قہار دے اللہ. دا صفت بکیم دے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک. دارنگے وحی کہو لکی یہ تاتا وإلی الذین من قبلک واکسان تجستان مخی دی. کذالک یوحی الیک دارنگے وحی کئی اللہ مخی رستوئی اللہ. یوحی اللہ العزیز الحکیم وحی کئی اللہ اغزات چی اللہ غالب دے حکمت والدے تاتا. وإلی الذین من قبلک واکسان تجستان مخی دی. دا وحی اللہ کرلنو تا تیم کرلنو مخینو پیغمبران تیم کرلن. اصل کے دادوے اعتراض جواب دیں. اعتراض دے خلقو داو چی دا مسئلہ گورت دے کتے آوازیں دا مسئلہ تکے بل چاچت دا مسئلہ نہ دکڑی اللہ ول نہ دکڑی جواب ولور کا دا آوازیں دے پیغمبر مسئلہ خو نہ دا ہو دا ازمکا اسمان چی پیدا شوی دی نو پدے مسئلہ توحید بانے پیدا شوی دی. دا ازمکا اسمان چی قائم دی نو دام پدے مسئلہ بانے قائم دی. کدا مسئلہ لرشو دا توحید مسئلہ لرشو منزنا نو دے ازمکی اسمان دا دی نظام تا دا اللہ ضرورت نشتی بیا. نو ذکر ور پسے رستو بلایت کی چوئی تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. نو خلقوی تا یوازیں ایزے یوازی نیمہ دا مسئلہ ما چی کما مسئلہ کرلنو دا آدم علیہ السلام کرلنو دا آدم علیہ السلام نے رواخلا دا عیسیٰ علیہ السلام پوری دا طول انبیاء علیہ السلام تو دا وحی شیئے و واغی دا مسئلہ کرلا. دا یواز زمان مسئلہ نا دا طول انبیاء علیہ السلام اتفاقی مسئلہ دا. کذالک یوحی الیکا دارنگی وحی کئی اللہ تاتا. وإلی الذین من قبلک واکسان تجستان مخی دی. دا وحی اللہ کئی اللہ اغا غالب دے. سوک اللہ با ضرور کے دے نشی کہ یو سڑے دا لگیا دے اعتراضون کے اس سکے یو سکے زبا غالب شم اللہ وینا نا غالب کے دے نشی غالب خواہ اللہ دے. نوچہ اللہ غالب دے نو بیا پدے خلق باندے عذاب النراولی وچی منی نجو بس یو شرق دیتے و باسی خبر و خلاصی کنا وینانا الحکیم اللہ حکمت والدے اللہ دغسی ظرف فیصلے نہ کئی. اللہ حکمت والے پدے کہ دا اللہ حکمتو ندی چی دغسی یو سڑی کفر کولے و بس پاغا باندے جو گزار لگے دے و سار مڑ پروتوے نو خبر نشوا. داو اللہ تعالی اختیار رکڑے تسکے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آغا اللہ پا اختیار کی دی آغا سچی پا اسمانو کی دی آجی پا زمکہ کی دی کم چے بر دی کم چے خکت دی دا ٹول ہر صدا اللہ پا اختیار کی دا اللہ پا مل کی دی. وہو العلی العظیم آغا اللہ اچت تیلوئی. مسئلہ توحید بیان والا وز داخلہ چکم لگیا دی چکم شرک کئی دے شرک دا وجنا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن نزید چی اچوی اسمان تکاد السماوات نزید اسمان یتفطرن چی اچوی من فوقہن دی لپاسنا دی لپاسا اسمان دے دا اسمان اچوی ٹکڑی شی اور ارتاو شی. یہ وقت برازی کی یہ بدغسی اللہ رب العزت و اذا السماء انفطرت کلچی اسمان بوچوی اذا السماء انشقت اسمان بوچوی ٹکڑے ٹکڑے بشی. انشقاق با پکی راشی اول با انفطار راشی او بوچوی
نو ټوکړې ټوکړې بشي، نو رارتاو بشي، قیامت بشي کنه. نو تکاد السماوات یتفطرن، نزید اسمانونه چې اوچوي من فوقهن د دې لپاسنا، والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، او ملائک تسبیح وی د خپل رب د حمد سره، ویستغفرون لمن فی الارض، او استغفار کوي، بخنه کوي، بخنه طلب کوي دا هغه چا د پاره چې په ځمکه کې دي د مؤمنانو نه. مخکې صورت کې سورۃ مومن کې ویلو بخنه طلب کوي د الله نه چا پاره مؤمنانو د پاره، یا الله دې مؤمنانو ته بخنه وکي، دا مؤمنان دې د عذاب د جهنم نه وساتي، یا الله د دې سره د دې ملګری، د دې مور او پلار او رشتہ داران دا ټول په جنت کې یو ځای کې دا دعاګانې کوي. مګر سورۃ مومن کې تیر شو والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، نو د الله تسبیح هم کوي حمد سره، ویستغفرون لمن فی الارض، او بخنه طلب کوي دا چا د پاره چې په ځمکه کې د مؤمنانو نه. الا ان الله هو الغفور الرحیم، خبردار یقینا الله هغه دې بخون کې رحم کون کې. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، زجر ورکی دې خلق لا او هغه کسان چې نیولې دي د الله نه سوا نور دوستان، نور یې نیولې الګا الله پورا نو چې دا نور نیو، الله پورا نه دی چې ته داغه نو غواړي، الله پورا نه دی چې ته الله تواضع کې ته به لګیا نور تواضع نه کې نور په ځان لنسی، اولیاء نسی، دوستان نسی، زمونږ کارونه وې دي سمي. الله حافظ علیہم، الله حفاظت کوونکی دی په دې خلکو باندې، وما انت علیہم بوکیل، او نه ته په دې باندې کارساز، تی په ته باندې کارساز نه، نگہبان نه. الله رب العزت په دې باندې حفاظت کوونکی دی، الله د دې نگہبان دی، الله د دې هر څه چې دی الله په علم کې دی. وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا، دارنګ وحی کړل موږ ته دا قران عربی جبه کې. مخکې ویلو دلته وای مخکې د استقامت تذکرہ کړو چې په مسله د توحید باندې استقامت پکار دی، نو دلته یو مرستو ذکر کړي استقامت پکار دی، کلک شخه فاستقیم وای. وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا، دارنګ وحی کړل موږ ته دا قران عربی جبه کې. فصاحت بلاغت والده لتنذر ام القرى، د پار دی چې يرور کې او یاره ته د ام القرى واللرا، د مکه واللرا. ام القرى ویل کی مکه ته دا د کیلو مور دوی، ولې دا بالکل په سنټر کې د دنیا په سنټر کې دا مکه، دا نور کلی چې دا خو دې خو بیا وروسته جوړ شي دي لري تللی، دا اصل زی خدا دے گا، مرکز دا دے. ومن حولها وچ گیر چا پیر د دین دی، نو ام القرى اغا منز دے سنٹر دے دی زنا مسئلہ شروع کنو بہار تبوزی ټول عالم کی بخوریگی، نو ټول عالم کے قرآن کریم خور شو، دا دنیا گوٹ گوٹ تو رسید خوا. صحابہ کرامو کوشش وکاو، صحابہ کرامو په دور کې رسیدل چې زمونږ پاکستان ته بګیم صحابه راغلي او مهنتونه کړلي، چین ته بګی تللی، نور لری لری علاقه آیت تللی، بیا د تابعینو په دور کې، بیا تبع تابعینو په دور کې. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه، او ير ور کې ته دا هغه ورځ دې راجمع کېدونه چې نشته شک پاږي کې قیامت ورځ ده. قیامت ورځ را روانه ده، هغه د پاره داخله ټول به راجمع کول کې، هغه د پاره تیارې پکار دی. الته به حساب کتاب کول کې، نو حساب کتاب چې نو فریق فی الجنه و فریق فی السعیر،
یو ډله به په جنت کې او یو ډله به په جهنم کې. چا چې د الله منل توحید منل د شرک نه ځان ساتل نو به جنت ته ځي. چا چې شرک کړل کفر کړل د قرآن خلاف کړل د الله خلاف کړل توحید خلاف کړل توحید نه ده منل نو فریق فی السعیر دا به په جهنم کې دا ډله وي په جهنم کې. بس دوه ډلې دي نو یو جنت کې وي یو په جهنم کې. ولو شاء الله لجعله امه واحده مخکې وی الله غالب دی چې الله غالب دی نو دا ټول خلق په یو امت باندې په یو خبر باندې ول نه راجمع کوي. په یو خبره باندې راجمع کړو نو خبر نه اره یو سره داسي وي چې دا اختلافونه پکې نه وي یو شان اختلاف کوي بل شان کوي یو په یو روان دی بل روان دی. الله جواب کوي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده کچره الله غوښته نو خامخا دا ټول خلق به را جمع کړي په یو ډله باندې په یو امت باندې دا خلق به ګرځولي یو ډله د دې خلقو نه دا څومره مخلوقات چې دي انسانان چې دا ټول به یو ډله ته جوړ کړوا. ولکن يدخل من يشاء في رحمته لیکن الله داخلي چاله چې غواړي په خپل رحمت کې. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالمان خلق چې نشته دا نه به داغي د پاره څوک دوست او نه مددگار. الله رب العزت کو کوله نو د خلکو اختیار به ختم شي. بلکې الله رب العزت وی الله زور نه کوي په دې خلکو باندې که زور کوله نو د خلکو به داسې چل نه وای کړی الله زور نه کوي. الله رب العزت کو اختیار لري اختیارمن ذات ته نو چې اختیار و سره دی نو هغه دا کولی شي چې یو سړی په غلطه پسې روان دی او دی په ځمکه کې خخیږي یو سړی په غلطه باندې روان دی لاره کې ورته دیوال ودرېږي یو سړی په غلطه پسې روان دی او دی بدن یې ټول شل کېږي سترګې یې ړندېږي غوږونه یې کاڼه کېږي دا ټول الله کولی شي بعضې وخت کې کړي هم دي. الله رب العزت په سورة یاسین کې ویلو ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. کمن غوښته موږ به خلکو سترګې ړندې کړې وې نو دوی چې په لارې تلې نو کوم ځای به لیدل کولی شوې. دارنګې موږ به د دې بدن موږ به ټول شل کړی وې فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون نو بیا به طاقت د مخکې د تلو لره او نه د رستو. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله وی زور نه کوم چا باندې اختیار مو ورکړ له چې سکه کوا هغه زیر روان دی الته کې بیا حساب کتاب کی زما خبره که منی نو جنت ته بځي که زما خبره نه منی جهنم ته بځي. خبر الله سانه که زور کولای نه په زور کې خو بیا الته کې هغه اختیار پاتې نشو اختیار پاتې کیږي نه. یو سړی بعضی سیزونه یې داسې مثال نه پیش کوي علما مثال نه پیش کوي مختلف کله وی دا غلط سیزونه دا هم الله پیدا کړي نو دای ولی پیدا کول امتحان د پاره دی کنه نو چې دا نه نو خبر نه نو دا امتحان وکم ځو بیا نو مثال پیش کوي دا الله حکم ته منې نو څنګه منې وس یو سړی دی هغه چاته وي هغه په جگ کې په کولر کې په کوزه کې اوبه پرتی دا بنس کې اوبه پکې پرتی هغه ونس کې خبرو مني ٹھیک ده. وس الته کې کوزه دا جگ دی کولر دی بل څه شی دی هغه خالی ده
دغه سيزونه خالی پراتی الکه ابو بنس کې الکه شته به نو سوس کی نو الله رب العزت طاقت ورکړل دا طاقت به ته په غلط کې نه استعماله دا په صحیح لار باندې استعماله کم ځای چې الله ته وي پای کې به استعماله دانګي یو سړي پسې تور راو باسي چې نه دا کار وکې په زور پیو کی چې په زور پیو کې نو بیا الته اختیار نشتی نو چې په زور په دغه څه کوي نو بیا چې ول سزا ورکول نو بیا به خبر ورانه ده نو دی وجه نه وي زور په نه کړه نو لا اکراه فی الدین وي په دین کې زور په عقیده کې زور نه چلیږي په عقیده کې زور نشتی اسلام چې څومره راغلی نو په زور باندې خلک نه دي مسلمان کړي تاسو په زور مسلمانان شئ اختیار ول ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کسان لېګلی گورنران کړي دي دوی علاقه واغې لېګلی عاملان کړي دي لېګلی دي نو ته ویل چې لاړ شي تاسو نه حالت کې خلق سره تاسو ملاويږي نو دا خلق مختلف قسم خلق بئی نو دیل دعوت ورکی اول ایمان طرف تا چې ایمان راوړو نو بیا د موږ خبر وکوي موږ دې چې موږ یو معنا نور پسې روزه ده ور پسې زکات ته د دې دا خبره دا بوته کوي دا چې لاړ شي نال تکي jihad دې چې لګل نو لاړ شاول اول دعوت ورکا ایمان راو لا اله الا الله یو خبر یو معنا له توحید یو معنا رسالت د پیغمبر یو معنا نو بس خبر خلاص شو وس نمنی نو دوی خبر دا جزیه ورکوي نو بیا هم ټیک ده نو دریم نمبر باندې بیا jihad قتال له جنگ بیا دریم نمبر باندې ده اول به دعوت ورکی ایمان تا بیا با کاغه نه منو نو بیا به دعوت ورکی جزیه تا ناغم نه منو نو دریم نمبر باندې بیا jihad ده تور برالی راځي مخامخ کېږي اوس نه لاوي زور نکوم کو زور می کوله نو دا ټول خلک به می یو ډاله جوړه کړوا لیکن اختیار می ورکړل چې څوک داخليږي په خپل عمل سره په خپل خوخه باندې ایمان ترازی څوک په کفر کې پاتې کیږي ظالمان نو معلوم می ولی ولا نصير ام اتخذوا من دوني اولیاء آیا نی ولې د خلکو د الله نه سوا نور اولیاء مخکیم ویلو والذین اتخذوا من دوني اولیاء دلته کې ویا ام اتخذوا من دوني اولیاء آیا نی ولې د خلکو د الله نه سوا نور دوستان نور اولیاء فالله هو الولي نو الله خاص ولی هغه ده فالله هو الولی نو الله چې ده هغه ولی ده هغه دوست ده هغه کار ساز ده هغه مشکل کشا ده هغه پریاد رسته او هو یحیی الموتى او هغه الله ژوند کوي مړو لرا او هو علی کل شیء قدیر هغه الله ده په هر شی باندې قدرت لرونکي په دوستانه چې نسنو الله ونسا الله سره دوستانه وکا په ولایت باندې نسنو الله ولی اونیسا ولې الله اختیار مند ده الله مړی ژوند دی کوي چې مړی ژوند دی کولای شي کنه مده چې دا ټول کارونه الله کوي ولې مړی ژوند دی کول ډېر ګران کار دی الله د پاره دی نه آسان دی الله تا او والا کل شین قدیر الله دې پارش باندې قدرت لرونکي نو د دې سه سړی سره ملګرتیا ک پکار د چاغه زورور سړی چې زورور نه هغه سره ملګری نو سره ډاډي او چې کمزوري سره ملګری شي نه بیا به یری ارت وخت کې وشاته ګوري چې سوګرا باندې حملهونه کی چتوي کمزوري چې مشکلاتي نو دغه کمزوري سره ملګرتیا چې کې بیا به خبر اورانه حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك دارنگي وحي کړل الله وحي کوي الله تعالی وإلى الذين من قبلك واكسان تجستان مخکدي الله کینو الله هغه ذات ته چې غالب دی حکمت والده
له ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله په اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی چې په ځمکه کې دي وهو العلی العظیم هغه الله دی اوچت لوی تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن نزدې دي اسمانونه چې اوچوي د دې د لپاسه نه والملائکة یسبحون بحمد ربهم او ملائک تسبیح وي د خپل رب د حمد سره ويستغفرون بخنه طلب کوي لمن فی الارض دا غچا د پاره چې پزماګه کې دی الا ان الله هو الغفور الرحیم خبردار یقینا الله هغه دی بخون کې مهربان والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کسان چې نیولې د الله نه سوا نور اولیاء الله حفیظ علیهم الله حفاظت کوونکې د پدی باندې وما انت علیهم بوکیل او نه ته پدی باندې کارساز ته د دې باندې سو وکیل خونای چوکیدار خونای وکذالک اوحینا الیک دارنګي وحی کړه موږ تا قرآن عربی چوکیلې تنذر ام القرى دا پار دې چې ير ورکی ته ام القرى والولرا دی ام القرى کی چې خلق کم اوس یاغي ومن حولها سوچ چې ګرچا پیر دی ام القرى ندی وتنذر یوم الجمع او ير ورکی ته دا غورزې درا جمع کېدونه د قیامت د ورځې نه لارې به فيه چې نشته شک پای کې فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یو ډله په جنت کې او یو ډله په جهنم کې ولو شاء الله کچره الله غوښته لجعله امه واحده نو خامخا ګرځولي به دې ټولو خلقو لره یو ډله ولکن يدخل من یشاء لیکن الله داخله چاله چې واړي په خپل رحمت کې والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان خلق نه وي د خلقو د پاره څوک دوست او نه مددگار ام اتخذوا من دون اولیاء اینی ولید خلقو د الله نه سوا نور اولیاء فالله هو الولي نو پس الله خاص هغه ولید او هو یحیی الموتى او هغه بجوند کی مړو لره وهو على كل شيء قدير الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي.